بسم الله الرحمن الرحیم او ډیره مننه ډیره شکریا ستاسو محمد حنیف اډوکیټ زما نوم دی او د جماعت اسلامي ضلع بونیر نائب امیر په حیثیت تاسو ته مخاطب یم. اصل کې دا کم صورتحال چې په دې ملک کې روان دی او دا د ملازمین کم په هړتال باندې دي، کم په سټرایک باندې دي او د ډیرو ورځو نه د دوی دا مطالبه ده چې دا کم مهنګایي یو په ډیر غټ تناسب سره پای کې اضافه شوې ده او د ملازمینو او د استادانو تنخواګانې دا هم هغه زړه په زړه باندې دي او ګورنمنټ په چې مخکې کم مهنګایي الاونسز ورکول یا نور داسې مختلف الاونسز به د ملازمینو ته ورکول هغه غي بند کړي دي. نو د هغې دا مطالبه به حق ته چونکې څومره چې په قیمتونو کې اضافه کېږي نو تنخوا خو د استاد یا د بل ملازم هغه ده، خو هغه رفتار مهنګایي کې 100% نه چې 200-300% اضافه وشوه او بل پله په تنخواګانو کې او په دې کې اضافي نشته. د هغې وجې نه مشکلات دي ملازمینو ته، چونکې ملازمین خو بل څه کار کولی نشي، نور خلک ته هغې بس بل څه ورسره سایډ بزنس وکړي، خو ملازم دپاره ډېره مشکل وي چې نور څه وکړي. نو دا صرف دغه د ملازمت تنخوا ته او پیسو ته ناست دي، دا ظلم دی او زیاتې دی. پکار ده چې حکومت ته دوی په مطالبو باندې غور وکړي او دوی سره په ځای ردي چې په جګړه او په پرزولو باندې شي د دوی مطالبه دی په ټیک انداز سره واوري او د دې د حل لپاره د کوشش وکړي. سر په دغه ډي چوک کې دا سوال پیدا کېږي چې په دغه ډي چوک کې تقریبا 120 ورځې څلور میاشتې عمران خان په خپل وخت کې درنام کړی او مختلف قسمه خبرې او الفاظ استعمال کړي، په هغې خو چا شرنګ نه کړی، ګولۍ نه وي تلېدلې، نو په هغې ته مطلب د ډنډې استعمال کړی. خو په دغه ډي چوک کې دغه ملازمینو احتجاج روان دی، په دې ولې دا کېږي؟ اصل کې په لومړي ځل په ملک کې یو داسې حکومت هغه مسلط دی چې هغه په جمهوري جامه کې عملاً د ډیکټیټرشپ کردار ادا کوي او هغه د ډیکټیټرشپ د ذهنیت هغه حکومت هغه حکمرانان هغه ذهن لري، د امریت ذهن لري. د دې وجه باندې هر خبره چې کوم هغې سره څوک مطالبه کوي، جایز مطالبه کوي، څوک هغې ته سره خپل مسلې خبره کوي، نو په ځای ردي چې د هغې د حل لپاره کوشش وکړي، هغه په طاقت سره د هغه دباولو کوشش کوي. دا هغه ذهنیت وجه ده چې تر اوسه دا پرامن مظاهره ده، د پاکستان آئین، د پاکستان قانون د پرامن اجتماعاتو هر چا له اجازت ورکوي د پرامن مظاهرو او په پرامن مظاهرو باندې شیلنګ کول دا د دې خبرې عکاسي کوي چې دا خلک دا حکمرانان دا عملاً فیل شوي دي او دا د جمهوریت په جامه کې د ډیکټیټرشپ کردار ادا کوي او دوی له نور د پاتې کېدو هیڅ حق نشته. سر د دغه ملازمین ته تاسو خپل څه میسج جاری کول غواړئ؟ زه د ملازمینو ته زه دا پیغام ورکوم چې خپل جدوجهد جاري ساتي. دا ټیک جدوجهد دی، صحیح جدوجهد دی. دا قوم هم دوی سره ملګری دی، زموږ د دې قوم بچي دي، معماران دي، رونه دي د دې خلکو او دې کې په غټ تعداد سره زنانه دي، فیمیل دي چې هغوی هم متاثره دي. نو دا دومره د خواتینو انسلټ کول، د ملازمینو انسلټ کول دا زیاتې دی. ته زما دا پیغام دی، زما دا درخواست دی چې ملازمین د پرامن طریقې سره خپل جدوجهد جاری ساتي او انشاءالله خپل مقصد او خپل مرام ته برسي که خیري. شکریہ.